تاریخ شو د جزئینو د جسمي تبعینا نو شروع کړه په جزء ثالث د جسمي تبعی کې شروع کړه په جزء ثالث د جسمي تبعی کې چې هغه څه شری سورۃ نوعی ماشاءالله طالبانو سورۃ نوعیه ګوري طالبانو مخکې مصنف ویلو چې هر جسم مرکب دی د دو جزئین چې هغه هیولا ده ماشاءالله په دې فصل خامس کې یو دریم جزم د جسم تبعی د لپاره ذکر کوي چې هغه صورت نوعیه ده همدا وجه د معترض اعتراض کوي څه وجه ده هر کله چې د جسم تبعی د لپاره درې دغه جزو هر کله د جسم تبعی د لپاره دا خبره ګوره مخکې تیر شوې ده چې درې جزو د دې لپاره نو به هغه دو جزئین چې مخکې ذکر یې عمل ته د صورت نوعیه ذکر ولې نه کولو او یې د صورت نوعیه په دې دو جزئین ولې مقدم نکړو جسم تبعی لپاره څو جزء شو نو هر کله چې د جسم تبعی لپاره درې جزء مخکې چې ذکر د جزئین کېدو عمل ته د صورت نوعیه د دې دریم جزء ذکر ولې ونه کړو التاغي سره او یا دا چې د صورت نوعیه ولې په دې دو جزئین مقدم نکړو چې د دې نه ورستو کړو اوس خو ورستو ذکر کړی کنه دا صورت نوعیه چې جزء ثالث ته د جسم تبعی دی ولې مقدم کړی نه دی په هغه جزئین باندې کم جزئین ماشاءالله چې هیولا صورت جسمیه ده جواب حکمو په نسبت باندې د جسم تبعی لپاره د درې وانه جزء دي خو جزئین مقدم کړی دي چې هیولا صورت جسمیه ده په دې صورت نوعیه باندې ای ولې مقدم کړی ماته متوجه ځکه جسم دو مرتبه لري جسم دو مرتبه لري هیولا او صورت جسمیه دا د جسم تبعی د لپاره په مرتبه د ماهیت کې هیولا او صورت جسمیه د جسم تبعی د لپاره د په مرتبه د ماهیت کې او صورت نوعیه طالبانو د جسم تبعی د لپاره په مرتبه د نوعیت کې دي صورت نوعیه د جسم تبعی د لپاره په مرتبه د نوعیت کې دي ماشاءالله لږ متوجي دي خو مرتبه د ماهیت دا مرتبه د جنس وي مرتبه د ماهیت دا مرتبه جنس یعنی مرتبه د ماهیت او د حقیقت دا مرتبه د جنس وي نو هغه دوا جزئین چې هیولا او صورت جسمیه دا هغه مرتبه د چا شو د جنس او دغه صورت نوعیه د دې مرتبه د چا شو د نوع جنس مقدم وي که نوع مقدم ماشاءالله نو جنس مقدم وي په نوع باندې هر کله چې دا دو جزئین په مرتبه د ماهیت کې په مرتبه د جنس کې نو دی وجنه دا دو جزئین مقدم کړل په صورت نوعیه باندې پوه شئ ور باندې شاته طالب پوه نه شو صحیح پوه شئ متوجي وي ها ماشاءالله هغه دو جزئین د دې وجنه مقدم کړی دي اگر چې درې وانه جزء د جسم تبعی د لپاره خو هغه د دو جزئین چې هیولا او صورت جسمی هغه ځکه مقدم کړي چې هغه مرتبه د چا کې د ماهیت او مرتبه د ماهیت څه شي ماشاءالله دا مرتبه د جنس ده او صورت نوعیه مرتبه د نوعیت نو جنس مقدم به په چا باندې نوعی د دې وجنه هغه دو جزئین مقدم کړي دي شابه ماشاءالله طالبانو دې باندې یو اعتراض راځي اعتراض دا دی چې د مصنف په دې کلام کې تناقض دی او کستاسو خېلی نو دا منګه مخ کې په فصل ثانی په اثبات د هیولا کې دا اعتراض کړي هل تم دا زیراړو یو کنه راړو اما کې اعتراض دی که ذهن تم چیرته راځي چې د مصنف په کلام کې تناقض دی الته داسې ویلي دي چې هر جسم مرکب کیږي د دو جزئینونه هر جسم مرکب کیږي د دو جزئینونه او دلته په کې د دریم جسم راويست نو د هغه کلام نه معلومیږي چې د هر جسم د پاره دو جزء دي هیولا او صورتي جسمی دریم جزء نشته دی په جسم کې دریم جزء او دلته د فصل خامس نه داسې معلومیږي چې یو دریم جسم د جسمي تبعی د پارشته چې هغه صورت نوعیه ده دا نه دی مګر څه دی تناقض ماشاءالله دا تناقض دی په دوو کلامینو د چا کې د مصنف جواب طالبانو متوجه دي خو د جسمي تبعی د لپاره دوه مرتبه دي یو د جسمي تبعی د لپاره مرتبه د عموم ده او بل د جسمي تبعی د لپاره مرتبه د خصوص ده اماغه خبره ده چې د جسمي تبعی د لپاره یو مرتبه د جنس ته او بل مرتبه د نوع ده خو مرتبه د جنس کې څه دی عموم مرتبه د جنس کې څه دی عموم دي
او په مرتبه د نوع کې خصوص دی ماشاءالله مرتبه کما چې هغه دو جزئین دي هغه دو جزئین مرتبه د عموم لري هغه د جسم تبعید لپاره مرتبه د چا ده د عموم ده او هر چې رستو صورت نوعیه ذکر کړي د مرتبه د خصوص د مرتبه د خصوص د دې دا مطلب نه دی طالبانو چې د جسم تبعی سره به یو دریم بل جسم راځي نو دا صورت نوعیه ده نه اماغه یو جسم دی څه دی شبا دا خبره مې تکړه ودرته اماغه یو جسم دی خو هغه یو جسم چې په اعتبار د جنس راوخلو دا جسم تبعی د مرتبه د جنس ده او به امدغ چې جسمیت راوالو مطلق جسمیت نو د مرتبه د شاده جنس او به چې موږ دې ته وګورو چې دغه جسم کوم راغلی دا په دې اجسام کې کومه نوع ده په دې اجسام کې نو ضرور به یو نوعي کنه به چې دا مثلا جسم مائي دی جسم مائي دا جسم ناري دی دا جسم عنصري دی دا جسم فلکی دی وګور په اجسام کې یو نوعي کنه نو چې به دې ته وګوري نو دغه مرتبه د خصوص ده د مرتبه د خصوص ده دو جسم را لکه هغه یو جسم دی یو جسم هغه یو دی خو چون کې دومره خبره ده چې منګه هغه مطلق جسم ته وګورو د مرتبه د جنس ته مطلق جسم زوړ د مرتبه جسم نو بیا به ضرور چې منګه د اجسام بیانو نو په دې اجسام کې به ضرور د اجسام د انواع یو نوع به کې نه وي نو به چې دې ته وګورو چې مطلب دا په دې اجسام کې د پلان کې نوع ده یا جسم مائي دی یا جسم ناري دی یا فلان پلانې جسم دی نو دای مرتبه د چا د خصوص ده ولې ځکه اوس نوع شو کنه را معلومه شوله نو د دې دا مطلب نه دی چې جسم طبيعي سره یو بل جسم راغی اماغه جسم دی خو په دې اعتبار چې مطلق جسم راواخلي مرتبه د جنس ده په دې اعتبار چې دا په اجسامو کې یو خاص نوع ده نو به مرتبه د شاده خصوص ده نو تاسو په شی په دې باندې دا مطلب نه دی چې جسم طبيعي سره یو بل جسم راځي او هغه به سره به صورت نوعیه ګرځي نه دا ماغه جسم دی خو مطلق جسم سره والی څه شی دی جنس او چې به وی چې په دې اجسام کې دا غ پلانې جسم دی نو دې څه شی ماشاءالله په شی ور باندې طالبانو د مصنف غرض او مقصد په دې کې څه چې اثبات د صورت نوعیه کوي ځکه موږ له خود جسم طبيعي پوره وضاحت وړاندې وشو چې جسم طبيعي د هغه د چې مرکب وي د صورت جسمي او د حیولانه مرکب دي شانه نمنګ ته پوره وضاحت د جسم طبيعي وړاندې شوی کنه دي شوی اوس د مصنف په دې فصل خامس کې چې اثبات د صورت نوعیه کې دي کې څه غرض دی څه مقصد دی او دې ته ضرورت څه دی چې دا کوي وایي په خبره باندې دې ته ضرورت څه دی لږ متوجه دي خو دې ته ضرورت دا دی چې ګوري هر کله چې جسم طبيعي مرکب شو د حیولا او د صورت جسمیه نه نو جسم حاصل شو خدا چې کوم جسم موږ ته حاصل شو طالبانو دا جنس ته جنس سره ته حاصل شو جنس ځکه هر جسم دا مرکب د حیولا او د صورت جسمیه رښتیا وای په دغه سره چې موږ کوم د جسم ترکیب واغستو چې جسم مرکب دی د حیولا او د صورت جسمیه موږ ته د اجسام فرق معلوم شو چې دا پکې پلانې جسم دی دا دی معلوم شو راته ګورنه دی معلوم دا چې موږ جسم مرکب کړو د حیولا او د صورت جسمیه نو ما ویل چې دا څه شو جنس او تاسو دا ذکر دی خو ارکل چې جنس راشي جنس نو د جنس د پاره لابدی دا د یو فصل مقسم نه ارکل چې جنس راشي لکه ما ته متوجه کومه فصل مقسم را نه وړو او صرف جنس راوړو نو دغه جنس رښتیا وای تمیز د معدا کولای شي نه شي کولای یعنی دا د اجسام په ساده الفاظو په اجسامو کې جداواله او جلاواله راوستي شي جنس خو نه شي راوستي مطلق جسم چې هر یو جسم ته دا مرکب دی د حیولا او د صورت جسمیه نه نو دا جسم طالبانو دی خو دام جسم دی لرګي لګوره دام جسم دی دا چد دا پکې کم شي د چګوري دا مرکب دی د حیولا صورت جسمیه نو دی کې کم یو جسم را جدا شو د بل نه ورا تمیز نه راغلی جداواله او جلاواله تر اوسه په نه راغلی ځکه دا جنس دی او ارکل چې جنس راشي نو هر جنس د لپاره طالبانو لابدی د فصل مقسم نه کم فصل مقسم اغه فصل مقسم چې د جنس سره منګه ولګو او دی کې یو نوع را جدا کې د نور انواع نه دی کې یو نوع را جدا کې د نور تاسو په یوه خبره کنه لکه منګه التوایو
د منطق په بحث کې مونږ داسې وایو چې حیوان جنس دی څه شی دی شابه حیوان جنس نو ضرور د دې جنس د لپاره لابدیه د یو فصل نه هغه فصل به مقسم ګرځيږي دا جنس به څه کوي تقسیمي هغه فصل چې مقسم دا غي څه مطلب دی امنګ د دې جنس سره لګاو د دې د پاره د جنس سره لګاو چې د دې جنس نه یو نوع را جدا کی د نور انواعونه لکه مثلا حیوان جنس دی موږ د دې سره فصل ولګاو ناطق هم لګول کنه نو رښتیا وای اوس د ناطق دا حیوان را جدا کړو د اغه نور انواعونه چې ور سره شریکو په حیوانیت کې کنه نه دی راځي چې ودیل چې حیوان ناطق دقه نفس ناطقه او انسان ته جوړ شو اوس هغه حیوان چې کوم مثلا وای کنه ابل دی حمار دی وای شه بقر دی دې ټول نه را جدا کړو کنه ما ویل چې کله جنس راشي نو هر جنس د پاره لابدی د فصل مقسم نه هغه فصل مقسم څه کار کوي چې منګه د دې جنس سره ولګو چې د جنس کې یو نوع را جدا کیده نور ماشاءالله هغه فصل مقسم نه دی مګر صورت نوعیه څه شی دی شابه نو چې کله منګه طالبانو د جسم طبيعي سره صورت نوعیه ولګو نو په جسم طبيعي کې به ضروري یو خاص نوع جسم به حاصل شو دا بر جدا کې د نورو اجسام لکه مثلا جسم طبيعي کې ک جسم مائي دی ک جسم ناري دی ک فلکی دی ک عنصري دی څومره اجسام چې دا ټول جسم طبيعي دی خو چې دې سره ته ولګي څور سره ولګي دا فصل مقسم چې صورت نوعیه ده د سی وی چې جسم دی خو جسم مائي وګوره جسم مائي چې د کړو نو جسم یې را جدا کړلو د جسم نارینا د فلکینا وغیرہ وغیرہ مطلب چې څومره مطلب دې سره شریک دی په دې جسم کې د دې ټول نه دا را جدا کړو تاسو په نه شور باندې نو دلته اثبات چې مصنف کوي د صورت نوعیه د دې د پاره کوي چې په مخ کې دغه کې ټیک د چې بیان د جسم طبيعي شوی دی صورت جسمیه او د هیولانه هم مرکب شوی دی جسم طبيعي خو لیکن د جسم طبيعي چې جداواله راځي د نورو اجسام هغه بیان التنشته ولی اجنس دی او کله چې جنس راشي نو د هر جنس د پر لابدیه د چانه هغه فصل مقسم دا مرج دا موږ دې سره ورغښ دا جنس تقسیم کی دا جنس څه شابه ځکه جنس لاندې ډیر انواع لري څه شي لري انواع لري نو دا فصل مقسم به موږ د جنس سره لګاو چې د اغنور انواعونه نوع او باسره جوړي کیدل تاسو په شی ور باندې ماشاءالله نو د دې وجنه مصنف فصل خامس کې څوک ذکر کړو اثبات د چي وکړو صورت نوعیه طالبانو صورت نوعیه تاسو کې خېلی ما د مخ کې سر کې غالبا د تبعیت په بحث کې دا بیان الته کړو د تبعیت چې کوم درس ولته تبعی نو الته موږ د تبعی معناګانې کړې وي الته موږ ویلو چې د تبعیت څو نمونه دي یو پکې موږ صورت نوعیه خوله ویلې موږ صورت نوعیه ته طالبان یو نوم هم دغه صورت نوعیه دي او بل تبعیت دا مرتبه لشي دریم قوت مرتبه لشي څلورم کمال مرتبه لشي دا مختلف نمونه د صورت نوعیه لپاره استعمالي صورت نوعیه هم پیژندلو صورت نوعیه هغه یو خاص شکل هغه خاص صورت چې د دې خاص شکل په وجه باندې دا جسم د نور اجسام نه را جدا کیږي د جسم په اعتبار خود اجسام نشي نه را جدا کیږي هر شی جسم لري هر شی کې جسمیت شته دی کتاب کې د جسمیت شته د دروازې کې شته د فقې کې جسمیت شته موتاک دا ټول جسم لري خو په جسمیت باندې تمیز د نور اجسام نه راځي په چا سره تمیز راځي نه صورت نوعیه دا صورت نوعیه څه شي دی یو خاص صورت یو خاص شکل یو خاص صورت نوعیه معنا چې دا خاص صورت او خاص شکل د جسم سره ولګي جسم طبيعي سره نو د دغه صورت نوعیه په واسطه باندې موږ د یو جسم طبيعي را جدا کوو د نور اجسام په شور باندې صورت نوعیه نو صورت چاته وي صورت طالبان ما به الفعلیت چې په سبب د دې سره تاثیر په غیر کې مرضی او اثر عن الغیر اخلي صورت معنا ما به الفعلیت چې په سبب د دې سره تاثیر په غیر کې مرضی شابه او اثر د غیر ماشاءالله اثر د غیر نه اخلي او نوعیت څه معنا منسوب بسوي نوع نو د صورت نوعیت څه معنا یعنی یو خاص نوع شکل وای کنه نو دا یو خاص نوع
شکل چې کله موږ د جسم طبيعي سره ولګو رښتیا وایي چې دغه جسم طبيعي د نور اجسام نه جدا کړو کنه یو خاص نوع او سره لګي کنه نو د دې صورت نوعیه په واسطه باندې طالبانو جسمي طبيعي د نور اجسام نه جدا کیږي ته ځکه د فصل مقسم دی څه شه دی فصل مقسم دی د دې جنس لپاره او جسمي طبيعي جنس دی نو د دې وایي دویم دې ته طبيعت هم ویل کیږي صورت نوعیه ته طبيعت ماشاءالله طبيعت مخکې ما درته ویلو چې طبيعت مبدا الحركه والسكون طبيعت چاته مبدا الحركه دا مبدا د حرکت او د سکون ده مبدا د حرکت د اجسام ده مبدا د حرکت د اجسام ماشاءالله مبدا د حرکت د اجسام ده خپل حیث ده مبدا د حرکت د اجسام ده خپل حیث او مبدا د سکون د اجسام ده په خپل حیث کې مبدا د سکون د اجسام ده په خپل حیث کې ما ته متوجي طبيعت د دې تشریح مخکې درته کړو چې طبيعت مبدا د حرکت ده مبدا د حرکت د اجسام د خپل حیث ده دا په هغه وخت کې مبدا د حرکت ګرځي طبيعت چې کله اذا كان الجسم خارجا عن مركزه چې کله جسم د خپل مرکز نه سي وته نو دا طبيعت برته دا جسم راولي خپل حیث ده طبيعت برته دا جسم راولي خپل حیث لکه ماته متوجي تیګه دی اوچته کړه ډبره بار دی داسې نیولې دا مطلب دی چته اوختی او دا تیګه دی اسی خطا کړه چې خطا دې کړه کم طرف ته وزي طبيعت دا دی ګوره طبيعت دا دی چې دا خپل ځي ته ځان رسي نو طبيعت د اغه دا دی طبيعت څه ته وایي وای شباب مبدا د حرکت د اجسام د خپل حیث مبدا د حرکت د اجسام د خپل ځي ته برته ځان را رسي او چې دا په هغه وخت کې یعنی مطلب هغه وخت کې دا طبيعت مبدا د حرکت ده حرکت د اجسام تورقي خپل یسته اذا كان الجسم خارجا عن مركزه هیڅ کله د خپل مرکز نسی وته د تیګي د ډبري او د تیګي مرکز کم یو د لاندې پرتا خو چې دې نه دی چې تک برته د تیګي لاندې خپل زیاته د طبيعت لاندې ځان را رسي وایي کنه او مبدا د سکون هم ده امدا طبيعت مبدا د سکون د اجسام ده خو په خپل حیث کې سکون مطلب زی په زی باندې دا کله مبدا د سکون ګرځيږي اذا كان الجسم حاصلا في مركزه چې کله جسم په خپل واستیګه خپل زی په زی باندې پرته د نو چرته زی ګوره پرته دا ګوره مبدا د سکون ده مبدا د چا ده مبدا د سکون د اجسام د په خپل حیث کې اذا كان الجسم حاصلا في مركزه دا د طبيعت لغوي معنی کوي او په اصطلاح کې مې الته تعریف کړو درته چې طبيعت په اصطلاح کې چاته وي قوه عديمه الشعور مبدا الصدور آثار مختصه بالاجسام ماشاءالله طبيعت په اصطلاح کې معنی دا ده چې قوه دا یو قوت عديمه الشعور وای شاب ماشاءالله ددنه آثار صادریږي د دې طبيعت نه خو نه خبره آثار ته نه صادریږي لکه تاسو ته ما ویل چې مثلا د تیګي طبيعت دا چې برن لاندې را روانه د خپل مرکز ته ځان رسي نو چې دا کم آثار د نه اوس صادریږي دا اوس نه خبره ده دا څنګه د شابه د طبيعت نه آثار صادریږي خو عدیمه الشعور نه خبري وي پکې مبدا الصدور او دا مبدا د چا د صادریدو ده آثار ته صادریږي آثار مختصه بالاجسام او دغه آثار چې کوم صادریږي دا مختص دي چا پورې د اجسام پورې یعنی دغه آثار چې د جسم نه صادریږي دا ګور د حیولا پورې نه دي مختص دا چا پورې دي ځکه چې د صورت جسمیه سره حیولا هم ده خو چې دا کوم آثار صادریږي دا د حیولا نه صادریږي دا د جسم نه صادریږي دا چې ما کوم معنا وکړه دا د صورت نوعیه هم دغه طبيعت بیل کیږي او دې ته طالبانو قوت هم ویل کیږي د صورت نوعیه تشابه قوت هم ویل کیږي ورسته براشي د صورت نوعیه ته حکمات لوی اهمیت ورکړي ها ورسته تبیان کوم تر دې چې د صورت نوعیه چې دا کم د شکلونه جسم را جدا کوي د نور اجسامونه نو حکما ورسته بدرته ان شاء الله وضاحت کوم حتی چې د خدای درجه ته رسولې دي څوک نو کنه صورت نوعیه دې ته وی خالق وي موجد د اشیاء ورته وي دي دا صورت نوعیه دویم سیز دریم نوم چې د صورت نوعیه دی هغه څه دی قوت څه معنی یعنی تاثیر په غیر کې او اثر غستل د غیر تاثیر په غیر کې او اثر وې صورت نوعیه دا کار کوي چې اثر په غیر کې کوي او د غیر نه اثر هم اخلي په غیر کې څه کوي تاثیر هم کوي او د غیر نه څه اخلي وې دا صورت نوعیه دا کار کوي او درې څلورم نوم یې څه دی کمال دی ماشاءالله
کمال څه ته وایي متمم للشی کمال څه ته وایي متمم للشيء یعنی تمامون کې د بل شي متمم للشی سبا دا متمم طالبانو به دوه قسم راځي متمم للشی و شابه في مرتبه الذات متمم للشيء في مرتبه العرض في مرتبه العرض چې متمم یا في مرتبه الصفات في مرتبه الصفات چې متمم د پاره د شی او په مرتبه د ذات کې متمم د پاره د شی او په مرتبه د شاد کې د ذات کې دی لکه مثلا حیوان ناطق دا متمم د پاره د انسان دی خو حیوان ناطق دا په مرتبه د ذات په مرتبه د ذات او متمم لشی په مرتبه د صفات لکه مثلا د انسان د پاره علم رواله حلم رواله نور صفات رواله چې انسان په هغه سره کامل ګرځي انسان په هغه سره کامل ګرځي نو دلته متمم للشی دی دا علم او حلم دا د انسان تمامیت او کمالوال لري خو په مرتبه الصفات لا په مرتبه الذات په مرتبه د ذات کې نه په مرتبه د ذات بلکې په مرتبه صفات په مرتبه د صفاتو کې نو ما ویل چې صورت نوعیه د پر شابه صورت نوعیه مرتوي طبيعت مرتوي قوت مرتوي کمال مرتوي طالبانو صورت نوعیه کې اختلاف دی یو د متکلمینو مذهب دی او دویم د حکمو مذهب دی متکلمین صورت نوعیه د سره منینا مخکې مې درته ویلو په جسم طبيعي کې اختلاف متکلمین وایي چې جسم طبيعي مرکب دی د اجزاء لا يتجزا د جزء لا يتجزا نه مرکب دی خبر اخلاص ځکه چې جزء لا يتجزا د هغه په ثابت دی کنه دی حکمای باطلي جزء لا يتجزا او متکلمین څه کوي نو دا هغه په نسبت باندې جسم طبيعي مرکب دی د چانه د جزء د هغه اجزاونه چې کوم تقسیم نه قبل اجزاء لا يتجزا جزء لا يتجزا نه مرکب دی نو هغه د دې وجنه صورت نوعیه نه او حکما چې کوم دی هغه مثبتین دي د صورت نوعیه څه شي دي شام مثبتین مطلب هغه وی صورت نوعیه دا خو جز دی د چا د پاره د جسمي طبيعي د پاره د جزء ثالث دی د چا د جسمي طبيعي خو په دې حکمو کې دوه ډلې دي طالبانو یو د اشراقیین دی او بل د مشاهین دا مې درته مخکې ویل اشراقین د حیولان منکر دي ولی هغه جسمي طبيعي جسمي طبيعي او بسيط شي دی وینې نو مخکې الته مې درته ویل هغه چې جسمي طبيعي او بسيط شي دی الته منګ ویل نه نو چې مطلب جسم دوی وی اشراقین چې جسمي طبيعي او بسيط شو د حیولان هم منکر دي نو دا صورت نوعیه دوی اوس دی خو اختلاف پدې کې دی اصل کې جسمي طبيعي بسيط دی د مشاهین په نسبت باندې جسمي طبيعي مرکب دی اوس چې دغه جسمي طبيعي کې چې اختلاف راځي اختلاف پکې شته کنه ته ګورې نه یو تور دی بل سپین دی یو غټ دی بل وړوکی دی یو لرګی دی بل غټه ده بل څه شي دی اوس پنه ده د اختلاف ته کنه نو دا اختلاف څه شي راوړي چې جسمي طبيعي خټول یو برابر دي جسمي طبيعي خټول یو برابر اختلاف پکې څه شي راولي نو په دغه اختلاف چې دا سبب د اختلاف څه شي دی به د اشراقین او د مشائین اختلاف دی چې اختلاف دی شابه اشراقین مشائین په جسمي طبيعي کې اشراقین دا وایي چې دا یو جسمي بسيط دی مرکب نه دی په یوه خبره باندې او د مشائینو په نسبت جسمي طبيعي خو مرکب دی خاص په دې کې دا کم اختلاف راولي دی جسمي طبيعي کې اختلاف راځي دا اختلاف څه شی راولي نو اشراقین وایي چې اختلاف صورت نوعیه راولي مشائین هم وایي چې اختلاف څوک راولي ولې دا فصل مقسم نه دی دا خو جسمي طبيعي او را جدا کوي د نورونه اختلاف دا راولي خو ګوره اوس د دوی په منځ کې فرق دی اشراقین وایي چې صورت نوعیه انه امر عارض للجسم وجزء له او چې صورت نوعیه انه امر دا یو امر دی وای شبه عارض للجسم او بیا عارضی کی چاته جسم ته وجزء له او جزء دی د چانه د جسم خو کم جزء دی جزء عارضی جزء ذاتی نه ګوره جزء عارضی وای صورت نوعیه عارض کی چاله رشابه جسمي طبيعي لرا او د عارض په وخت کې اختلاف راولي په جسمي طبيعي کې خود بهرحال صورت نوعیه په جسم کې راځي خو دا جزء ذاتی نه دی بلکې جزء عارضی دی جزء عارضی دی ماشاءالله او بیا مشائین چې کوم دی هغه وایي چې دغه صورت نوعیه څنګه چې جسمي طبيعي کې حیولا او صورت جسمیه جزئین ذاتیین دي داسي صورت نوعیه جزء ذاتی دي صورت نوعیه جزء ذاتی دي اختلاف باندې پوي شوي اشراقین او مشائین دواړه وایي
چې د اختلاف سبب صورت نوعیه دي د اختلاف سبب صورت نوعیه په جسم طبيعي کې چې اختلاف راولي صورت نوعیه دي اختلاف بده کې دي د اشراقین په نسبت باندې صورت نوعیه جزء عارضی دي او د مشائین په نسبت باندې جزء ذاتی دي شاته طالب پوه نه شول د اشراقین په نسبت ټیک ده چې په جسم طبيعي کې چې اختلاف راولي دا خو امدا څوک دي صورت نوعیه دي په دې کې خو اتفاق دي په دې کې څه شي دي شبه اختلاف خو دا راولي دا اختلاف صورت نوعیه راولي اختلاف په دې کې دي چې دا اختلاف راولي نو اوس دا صورت نوعیه جزء ذاتی دي دینه کو جزء عارضی دي اشراقین وي چې دا جزء عارضی دي او مشائین وي چې جزء ذاتی دي د دې لپاره مشائین دو دلایل ذکر کوي چې دغه صورت نوعیه د جسم طبيعي نه څه دي جزء ذاتی دی وای څه شه دي شابه جزء ذاتی دی وای ځکه دی خو متوجي کچرته د جسم طبيعي مرکب شي منګه فرض کړی چې صورت نوعیه جزء عارضی دی څه شه دي شابه دی خو متوجي او صورت جسمیه هغه جوهر دی څه شه دي جوهر دی کنه جسم طبيعي چون کې جوهر دی او بل پکې صورت نوعیه شنو اشراقین وی چې دا جزء عارضی دی نو جسم طبيعي به مرکب شي د جوهر او د عرض شابه جسم طبيعي جوهر عرض ماشاءالله ارغه شي چې هغه مرکب شي د جوهر او د عرض نه نو د ترکیب اعتباری وي دغه ترکیب اعتباری او جسم طبيعي کې چې کم ترکیب دی دا ترکیب حقيقي دی نه اعتباری دی ولی ترکیب اعتباری جوړیږي ماته متوجي ځکه جوهر جسم طبيعي دا د مقولې د جوهر لاندې دي صورت نوعیه دا به د مقولې د عرض لاندې شي لکه څوک شوی اشراقین هغه وی چې دا جزء عارضی دی کنه دا مقولې د چا لاندې شي د عرض لاندې نو دلته به حاصل شي مقولتين متباينين څه به حاصل شي مقولتين متباينين ولې ځکه جسم طبيعي د کومي مقول لاندې جوهر لاندې او صورت نوعیه د کومي مقول لاندې راغی جوهر عرض لاندې نو دلته حاصل شي مقولتين متباينين یعنی دوه مقولې متباين راغلي او ارکل چې کم شی مرکب شي د دوو مقولتين متباينين نه دا نوی مگر مرکب اعتباری وي او جسم طبيعي کې کم ترکیب دی حقيقي او کنه حقيقي دی پکې په جسم طبيعي کې کم ترکیب دی حقيقي او چې کله تا دا مرکب کړو جسم طبيعي دی جوهر دی او صورت نوعیه دی څه دی عرض نو جسم طبيعي دی مرکب کړو د چا نشابه د جوهر نه او د عرض نه او دا دواړه مقولتين څه دي متباينين ځکه جسم طبيعي د مقولې د جوهر لاندې شو او صورت نوعیه د مقولې ده نو دوه مقولتين متباينين لو کم شي چې مرکب شي جوړ شي د مقولتين متباينين نه دا نوی مگر مرکب اعتباری او جسم طبيعي خو بل اتفاق په دې کې څه ترکیب حقيقي ترکیبي حقيقي ماشاءالله دیم دلیل دا دی کته چیرته صورت نوعیه جزء عارضی کې او جزء ذاتی نه کې نو به جسم طبيعي عارض وګرځي کته چیرته صورت نوعیه څه شي کې شابه جزء عارضی کې او جزء ذاتی نه کې نو جسم طبيعي به مرکب شي د چانه د جوهر او د عرض ځکه جسم طبيعي څه دی جوهر او صورت نوعیه نو جسم طبيعي به مرکب شي د جوهر او نو جسم طبيعي به عرض وګرځي جسم طبيعي به عرض وګرځي دا ولی دا ځکه متوجه دي خو ار کله چې جسم مرکب شو د جوهر او د عرض نه نو دا جسم طبيعي به عرض ګرځي دا ولی ځکه نتیجه تابع د اخص ارزل نتیجه په جوهر او عرض کې اعز څوک دی او ارزل څوک دی اعز جوهر دی جوهر اصل دی که عرض قائم بالذات ته کنه و دا صادر اصل دی تا که دا دغه خو مطلب دا چې جاب نه خته دی جوهر اصل دی که جوهر اصل ما ته لګ متوجي ار کله چې جسم طبيعي مرکب شو د جوهر او د عرض نه وای شاو ما څه ویل جسم طبيعي به څه وګرځي عرض جسم طبيعي به څه وګرځي عرض دا ولي ځکه نتیجه تابع ده اخص ارزل جوهر اعز دی او عرض ارزل دی پیا کنه جوهر څه دی اعز او دغه عرض څه دی ارزل نو اوس په نتیجه تابع د دي ارزل وی کده اعز وی نه قاعده د نتیجه تابع د اخص ارزل چې کوم په دې کې ارزل او ذلیل دی چې کوم په کې سپک دی مطلب په کوم په کې بیکار دی نتیجه به د اغه تابع وي نتیجه به د چا تابع ګرځي د عرض جسم طبيعي به وس جوهر نه څه وګرځي عرض وګرځي
څومره نقصان راغی کنه جسم طبيعي څنګه عرض جسم طبيعي خو بل اتفاق څه دی شابه جوهر دی هغه اخو عرض نشي کېدلی په شی ور باندې دا دویم دلیل داسې او کچرته جسم طبيعي مرکب شي د جوهر او د عرض نه نبي به جسم طبيعي عرض وګرځي جسم طبيعي به دا ولي ځکه نتیجه تابع د چا ده خلیل الرحمن دا نتیجه تابع د اخص ارزل ده نو پدی جوهر او په عرض کې ارزل چې کم دی هغه څوک دی عرض نتیجه هم د دې تابع به چې تا جسم مرکب کړو د جوهر او د عرض نه نو ټول جسم به څه ګرځي عرض جسم طبيعي دی د عرض کو حالانکه بل اتفاق جسم طبيعي څه شي ماشاءالله نو حکماو کې چې کم مشائین دي طالبانو هغه وی جسم طبيعي مرکب دی د دریو اجزاو چې هغه حیولاده صورت جسمیه ده شابه او صورت نوعیه نو دا صورت نوعیه د حکمو مشائین په نسبت باندې جز ده د جسمی طبيعي خو جز ذاتی او هر چې اشراقین دی هغه ویل جزئی نو دا هغه چې کومه دعوه ده په دې دوه دلایل سره د دوی دا دعوه ختمه کړي او باطل ګرځول